आज पेशावर गांव कोचिया गुलबेला का एक वफ्द साबिक उम्मीदवार PK 74 अलहाज मलिक लाल शेरखान के पास गांव में गैस के मसले के हवाले से आए। अलहाज मलिक लाल शेरखान ने वफद से वादा किया कि आपका मसला मैं कुछ दिनों में हल करवा दूंगा और अल्हम्दुलिल्लाह आज गुलबेला कोचिया में गैस का मसला हल करवा दिया गया। गुलबेला कोचिया के मुशरान और नौजवानों ने अलहाज मलिक लाल शेरखान के हुजरे में पुरतबाक इस्तकबाल किया। गांव के लोगों का कहना था कि 30 सालों से हमारे गैस का मसला था, किसी भी मुंतखब हुकूमत ने हल नहीं करवाया। 2 दफ़ा PTI की हुकूमत आई, वोट लेकर गायब हो जाते। एक वाहिद PK 74 के साबिक उम्मीदवार अलहाज मलिक लाल शेरखान है जिसने हमारे इलाके में 30 सालों से गैस का जो मसला था हल करवाया। इसी तरह पूरी PK 74 के मुख्तलिफ इलाक़ों में 25 के करीब ट्रांसफार्मर लगाए। PK 74 के मुशरान और नौजवानों ने अलहाज मलिक लाल शेरखान को आइंदा इलेक्शन में भरपूर साथ देने और कामयाब करवाने का वादा किया। मुंगा द गुलबेली कोचियानो दा कम मलगरी च रागली हूँ नो मुंगा मलिक साहब ला द शुक्रिया बतौर रागली हूँ چې د زمونږ یو غټه مطالبه حل کړه او داسې مشران خدای پاک هر چا له ورکړي چې نن سبا دور داسې دی چې لکه هر سړی د بل خپې راکاږي او کم خلک چې د سیاست په نوم باندې د خلکو استحصال کوي نو هغه هم د خلکو ته ښکاره دي، خو دغه خلک چې کوم دي نو هغه زمونږ د غریبانو ښېګړه نه غواړي او که دا شان مشران زمونږ وي نو انشاءالله زمونږ به یو مسله هم نه پاتې کېږي، ټولې مسلې به حل کېږي او مونږ به طور شکریا ملک صاحب له راغلي یو چې ډېره مننه چې تاسو زمونږ دا مسله فلحال حل کړه او انشاءالله را روانې مسلې به هم تاسو زمونږ دا امید ده چې ډېر ښې طریقې سره به حل کوئ او مونږ چې کوم غریب خلک یو نو زمونږ نه دومره زور شته نه دومره پهچان شته دی چې مونږ په دفترو کې منډې تړلي وو یو کار سم کو ځان له نو همدا شان مشران مونږ ته پکار دي او موږ د ملک صاحب ډېره شکریه ادا کوو. ملک لال شیر زموږ دپاره یو ډېره د رحمت فرشته ده چې هغه په دومره مصروفیاتو کې موږ له ټایم راکوي او زموږ مسلې حل کوي. د ګلبیلې کوچانو اوسیدونکي وو او زموږ د 13 کالو مسله وه خو موږ ته هېڅ قسمه چالپ نه یې راکړې، د خلکو را باندې باقاعده ښې لوبې کړي دي. د هغې نه پس د حاجي محمد لال شیر صاحب نامه موږ واورېده او موږ طلب په دې طرف وکړو چې یاره د لال شیر صاحب سره موږ ملاقات وکړو او زموږ د 13 کالو د سختو نه سخته مسله هغوی انشاءالله په ډېر لږ وخت کې حل کا. موږ د هغه نه ډېر زیات خوشحاله یو، نه پوهېږو چې د شکریا د ده په کومه طریقه موږ ادا کړو. خوله ډېره وړه ده او شکریا ډېره زیاته غټه ده، نو ډېر د خوشحالۍ نه موږ سره الفاظ نشته چې موږ د ده د خوشحالۍ نه هغه الفاظ ادا کړو او انشاءالله دا د انسان په شکل کې یو فرشته ده زموږ دپاره چې الله را لیږلې ده او موږ له په ډېر سخت وخت کې لاس راکړو او زموږ په دې ګلبیلا کوچانو کې زموږ سترګې داسې اوچتې کې لکه څنګه چې دا انور ځلیږي نو داسې زموږ سترګې د ده د برکته اوچتې شوې. نو زه د ده ډېره شکریه ادا کوم او په اخري کې یو اواز کوم چې الحاجي محمد لال شیر خان